د عام او خاص پوښتنه کیږي، نن د لباس پوښتنه کیږي او د پیل او پاس پوښتنه کیږي، د سوي لاس پوښتنه کیږي، د سوي زړه پوښتنه هیڅوک نه کوي. څوک چې زما د زړه نه تاو باسي، څوک چې زما د زړه نه تاو باسي، لکه په ژوند چې رانه ساو باسي. دستا یوه نیمه خبره داسې، دستا یوه نیمه خبره داسې زما د سترګو نه ژړا وباسي. په کومه ورځ چې ستا ډولۍ وي ګرانې، په کومه ورځ چې ستا ډولۍ وي ګرانې، زما حشمت به جنازه وباسي، زما حشمت به جنازه وباسي. السلام علیکم قدرمنو، مطهر منګل یم د ځلند ستوري خپرونې نه. په دغه تمه، په دغه هیله چې روغ جوړ به یې، صحتمند او خوشحال به یې. قدرمنو، د نننی شخصیت چې تاسو کوم سره ګورئ، د ولسي شاعري یو مشهور شاعر حشمت هنګوال صاحب په نننۍ خپرونه کې راسره میلمه دی. د سره به خبرې هم کوو، دنه به خوږه خوږه شعرونه هم وورو. حشمت صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو او ځلند ستوري کې هرکلی او ډېره زیاته مینه درته وایم. ډېره مننه وي، ستاسو هم ډېره مننه، یو جهان مننه چې په دې لنډ وخت کې تاسو موږ له ټایم راکو. زم دا د بس قسمت خبره چې انګو طرف ته راپېښ شوم او تاسو سره ملاقات وشو، ډېر زیات خوشحاله یم. اول به دا ټولو چې دې وخت کې ما څوک هم ګوري، چېرته پښتانه دي، که هغه دلته دي، که بهر دي، لر دي، که بر دي، چې ما څوک هم ګوري، هغو ته د زړه د کومې نه سلامونه، احترامات قبول کړي. ډېره زیاته مننه. حشمت صاحب، اول پوښتنه به دا وکړو، ژوند مو څنګه تېرېږي، وختونه څنګه روان دي؟ شکر الحمدلله، الله نه ډېر راضي یو، ډېر ښه موضوع کې ژوند روان دی، خوشحاله یم، ښه برابر یم، دا د الله احسانات دي او ډېر زیات ښه ښکلی ژوند دی چې روان دی. ډېره زیاته مننه. حشمت صاحب، دا به پوښتنه به وکړو په ولسي شعري کې چې تر نن ورځې پورې تاسو تقریبا کیسټونه درته یاد وي، یا تاسو تر کله نه دا لیک شروع کړی دی، دا آواز ورسره تاسو په یعنې پښتو ادب دپاره په غزل، په نظمونو باندې هم کار کوئ، که صرف په ولسي شعري دی؟ دا لږ ورته ووایئ. مننه. زه خو غزل هم لیکم، نظم هم لیکم، وطن دپاره هم لیکم، تاسو به زما ولسي هم ډېر لیکم، خو اصل کې دا چاته پته نه لګي. نو نن سبا چې تا نه څوک هم شاعري غواړي، هغه تا ته وایي چې ما له سندره ولیکه، که نه؟ مطلب دغه ده. کنې زما ډېر غزل شته دي، یو ریکارډ شوي هم دي، تاسو به اورېدلی وي، پښتنو ویښ شئ او را بیدار شئ، نور د جنګونو نه کلار شئ، راځئ یو موټی شئ، همدغه رورولي په کار د پښتونولي په کار. لکه زما د ملک دپاره، وطن دپاره ډېر څه لیکلي دي، خو بس داسې دي چې څه ریکارډ دي او څه نه دي ریکارډ، او چې کم ریکارډ دي هغه خلک اوري چې ریکارډ شوي نه وي، نو چاته څه پته نه لګي. بلکل ملګرو، تاسو ته به معلومه ده چې حشمت هنګوال صاحب په نن سبا وخت کې یعنې هغو شاعرانو کې دی چې هغه خلک ډېر زیات خوښوي، خاص په ولسي باندې، چې ولسي څومره سندرغاړي دي غالبا چې دوی ډېر زیاتو کسانو ته خپله شاعري، که هغه سندره ده، که هغه ټپي دي، هغه که غزلې دي، ډېرو سندرغاړو ویلي دي. حشمت صاحب، یو به دا پوښتنه هم وکړو چې تاسو په پښتو ادب کې به مو ورته ووایو چې تاسو کتاب دپاره لیکل کړي دي، مخکې څه اراده مو شته دی او که نه؟ مننه وروره، ډېر ښه تپوس دې وکړو. اصل کې بلکل مې اراده هم شته، خو مطلب کتاب لیکل نه دی، که نه؟ کتاب لیکل، کتاب کیدای شي چې زه سبا مو لیکم، ما سره به دونه مواد دي چې زه کتاب چاپ کولی شم، خو کتاب مطلب دغه ده چې هغه ستا پرته شاعري وي، عمر شاعري وي، هغه یو ستا پهچان وي. نو زه په خپل ځینې کمزوری یم، ما کې خامیانې دي، ما کې کمی دي. زه وایم چې زه دا ځان نه وبسم، مطلب خو شاعرانو سره زما ناسته پاسته کېږي، زه وخت په هغو ته وړاندې کوم خپل غزل، چې کله زه د مطمئن شم، خو دا درته ویلی شم چې انشاءالله ډېر زر به زما کتاب راځي انشاءالله. ډېره زیاته مننه. حشمت صاحب، ستا وخت به نه اخلو، منځ کې که کومه پوښتنه وه هغه به بیا هم کوو. خپل خوږه کلامونه موږ سره شریک کړئ، ستاسو مینوال او پښتون ولس چې هغه واوري، هغو نه استفاده وکړي. ډېر زیاته مننه به وي. مننه وروره. غزل نه مخکې به درته یو څو شعرونه وایم چې نوم ستا مینه کې بدنام ښه دی، چې ستا په سر دی دا الزام ښه دی.
نوم ستا مینه کې بدنام ښه دی چې ستا په سر دی دا الزام ښه دی منم په دوی باندې دنیا ښکلې ده منم په دوی باندې دنیا ښکلې ده ځکه د ښکلو احترام ښه دی او لږې شیبې له سړي غم غلط شي کله نه کله پکې جام ښه دی او یو شعر دی چې غلی تیریږي څه هندو خو نه لاليه تش دعا سلام ښه دی یو غزل به تاسو ټولو مینوالو ته ډالۍ کړم چې بیل شوی چې ټول عمر ته زما نه خپل دلبرو مازدیګرو اوس هم راته ورځ یاده د باران او دیسمبرو مازدیګرو مونږ کېنستو یو څو لحظې هغو د کور نه شاته یو بل ته مې جړلو ښکته انورو مازدیګرو په داسې وخت کې بیل شو ته نصیب ته زمونږ ګوره وې څوارلس ورځې پاتې بیا اخترو مازدیګرو او انسان د کاڼي سختې دا منم ځکه ژوندی یم انسان د کاڼي سختې دا منم ځکه ژوندی یم ما وی چې نن به مرمه خدای خبرو مازدیګرو جاړه ځکه راځي چې زما څومره بېوسي وه اول ځل په تحفه کې مې ورکړی یو څادر و مازدیګرو یا څو کلونه پس چې زه نن خپل کلي ته راغلم یا څو کلونه پس چې زه نن خپل کلي ته راغلم و هغه مزه چرته بند یې ور و مازدیګرو او په کومه ورځ ډولۍ چې وه هغې ما کلی پرېښو په کومه ورځ ډولۍ چې وه هغې ما کلی پرېښو حشمته هنګواله عجیبه خوند ته منظر و مازدیګر سوچ کوم جانانه تاله څه درکم زه د محبت جواب په څه درکم خلک په تحفه کې ورکوي ګلاب خلک په تحفه کې ورکوي ګلاب ته په خپله ګل یې ګل به څه درکړم غزل دی چې جانانه بې له تا په ژوند نیمګړی یم قسم دی جانانه بې له تا په ژوند نیمګړی یم قسم دی ژوندی سره ګرځم که نیمړی یم قسم دی دا چا وی چې دنیا کې مړي هیڅ کولی نشي لالیه زه د مړو سترګو مړ کړی یم قسم دی دا ولې دومره یره کړې له ما که زه دې خورمه دا ولې دومره یره کړې له ما که زه دې خورمه مار نه یم زه پروت په لار کې پړی یم قسم دی او یقین وکړه په مینه کې دې داسې یم ګیر شوی یقین وکړه په مینه کې دې داسې یم ګیر شوی په مثل د کجورې منځ کې زړی یم قسم دی او سنګل راته خوارکه سر پرېږدم او وده کېږم سنګل راته خوارکه سر پرېږدم او وده کېږم نن کړي مې دیاړي د ډېر زیات ستړی یم قسم دی دوه درې شعرونه په خپلې طبع در سره ډالۍ کومه چې شوق غوندې شعرونه دي نظره به شي مه وخه خلونه لیونی نظره به شي مه وخه خلونه لیونی تابعه ایښي د زلفو کې ګلونه لیونی ما سل ځل درته ویلی دي چې داسې ښکلې ښکاري تابعه جوړې سره کړي دي لاسونه لیونی تپوس زمانه وکړه آینې کې سله ګورې دا ستا د ښایست نشته مثالونه لیونی او دا زه یوازې نه یم چې تا پسې رنځور یم تا کلي کې بل کړي دي ورونه لیونی او دا مه وایه حشمت ته چې هنګو کې ښکلا نشته دا مه وایه حشمت ته چې هنګو کې ښکلا نشته تا چېرته دي لیدلي دنګ دنګ غرونه لیونی حشمت صاحب دا راته ووایه چې نوي لیکل مو څه کړي دي نوي سنګرانو دپاره یا د سراسره غزل څه یا داسې ټاپیزې شوې یا څه کتا شوه یا شعرونه شو څه مو لیکلي دي راتلونکي پروګرامونو دپاره یاره زه به زما خو ډېر زیات کلمونه روان دي خو یو ټپیزې ما لیکلي دي زما ډېرې خوښې دي او انشاءالله زه وایم چې زیات نه زیات 10-15 ورځو کې به ریلیز کېږي یو څو به تاسو سره زه شریکې کړم ټپیزې دي چې د عام او خاص پوښتنه کېږي نن د لباس پوښتنه کېږي او د پیل او پاس پوښتنه کېږي د سوي لاس پوښتنه کېږي د سوي زړه پوښتنه هېڅوک نه کوي بنرسۍ دي ور په سر کی خواره واره دي په سره زر کی مشره دي بل سړي له ورکي په کشره لور باندې زه سر ورکومه او په لیونتوب کې د خدای مړه کا په مینتوب کې د خدای مړه کا په نویتوب کې د خدای مړه کا چې مور د یو جوړه راخلي ویر کوي نه او د ستا پیزوان ټوټې ټوټې شه نتکۍ د لا زارې زارې شه
زما زار خو در پسې شه په تمه زه هم سره دې بل ته کړل لاسونه. نو دا زما ټپیزې را روانې دي نیکسټ ټایم کې انشاءالله تاسو په ډېر خوند واخلئ. ډېر په زړه پورې ډېره زیاته مننه حشمت صاحب. خپلو مینوالو ته پښتون ولس ته کوم خلک چې تا ګوري هغو ته به څه پیغام ولرئ؟ اول خو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم بکی چې ما سوګم مطلب دی وخت کې په سکرین باندې ګوري اوري نو ټولو پښتنو ته زه د خپل کومې نه د زړه نه سلام کوم لکه چې چرته پښتون وي زه وایم چې چرته که دنیا هر ګوټ کې پښتون وي ښاد و آباد دی الله لري او بکی به زه ټولو پښتنو ته به زه یک یو پیغام ورکوم چې اتفاق او مینه او محبت دا زما هرې سندرې کې هم خلک اوري که غتې هر څه مطلب اخلي خو مینه محبت چې کم دی دې نه بغیر ژوند نه کېږي که دنیا کې مینه نه وای نو کېدای شي چې دنیا هم نه وای ډېره شوي نو مینه محبت ډېر ضروري دی خپل ورور سره خپل مور سره خپل پلار سره خپل خپلوانو سره ټول رشته دارو سره ټولو پښتنو سره مینه محبت ډېر ضروري ده نو زه وایم چې دا تربورګرانۍ چې کمې دي او دا هغه دي نه نو مینه محبت خورول پکار دي ټولو پښتنو ته زما دا یو پیغام دی. ډېره زیاته مننه قدرمنو. دا موږ سره حشمت انګوال صاحب. امید دی چې زموږ دغه پروګرام دغه مرکې نه به تاسو هم ډېر خوند اخیستی وي. تر بلې خپرونې مو په الله پاک سپارم. د خدای په امان.